بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهما امرأتان تزودان قال فما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا صدق الله مولانا العظيم. موسی علیہ السلام د رجل مومن په خبرداري باندې د رجل مومن ورته خبر راوړو چې د فرعون کبینه ستا په باره کې مشورې کوي او ستا د مرګ اډر کوي، بلکې ستا د مرګ اډر یې کړی دی. نو زه ستا لپاره خیرخواهي لټوونکی یم، د دې ښار نه وځه او چېرته ځان ډډې ته کړه. موسی علیه السلام به دغسې بې صرفه، ځکه چې سړی سفر باندې ځي نو خو تیاری ولې وکړي، نو دا خو اوس هنګامي حالت دی، تیاری معیاري هم نه دی کړی، همدقسې روان شو د مدین طرف ته او لار ورته هم نه ده معلومه. نو الله رب العزت فرمایي ولما توجه تلقاء مدین، کله چې قصد یې وکړو طرف د مدین ته، تلقا معنا هغه جانب او طرف ته وایي. کله چې قصد وکړو طرف د مدین ته، قال موسی علیه السلام ویل عسى ربي قریب را چې پروردګار زما ان یهدیني خونو کی ماته سواء الطریق، هغه درست لارې ته کومه چې د مصر نه مدین ته تللې ده، زما رب ماته به لار وښي. نو الله رب العزت ورته هغه لار سیده کړه، فرشته راولېږله او هغې ورته دا لار برابر کړه او حضرت موسی علیه السلام په هغې باندې روان شو. اوس د مدین او د مصر په منځ کې د 8 ورځو مسافت دی او مزل دی، او دا د الله محبوب دا روان دی او مزل کوي، د خوراک څښاک سامان هم ورسره نشته، او دا څه کوي چې د خپو پیزار هم برابر دی، چېرته چیترې میترې به یې راایستې وي، نو ځکه دی خو چېرته د تلو په اراده نه و، نو د خپو نه لاندې داسې غبرګون هم تېرېږي. او دا خو ډېر د بادشاه په کور کې اوسېده، نو ډېر نازکه زندګي تېره کړې وه، او د خوراک هم ورسره هېڅ سازو سامان نشته، نو په لارې باندې پاڼې خوري، دا د ونو پاڼې، او دا خېټه یې بلکل د املا سره جوخته شوې ده، او دا د شنو پاڼو دا شینوالی د هغه د خېټې پر سرمن باندې ځلېږي. هسې اوس ته خلک وایي دلته وایي پلانې دې ځای نه والوتو او هلته چې کوم دی لاړ، او د هغه ځای نه راوالوتو او دلته لاړ. ته دې ته اوس سوچ وکړه که نه، چې دا د الله تعالی اولوالعزم پیغمبر سازګیدون لوی وي، هر پیغمبر د پیغمبرۍ نه مخکې ولی الله، دا لوی ولی الله دی موسی، او دی 8 ورځې روان دی او خوراک ورسره نشته، پاڼې خوري. او مفسرین لیکلي د خپو دا لاندې تري نه دي،
دا سرمن دا بالکل الوتې ده کچه خپې وي د هغه او داسې نه کوله چې سترګې پټې کړی وي ستا هلته په یو چوپې کړی وی او په مصر کې به الوتې وې او په مدین کې به راکوز شوی وی او چې بیا څوک څه خبرې کوي وایي داسې د دګې زامن پیدا شوي دي چې مونږ ویو چې هغه پلانې په هوا روان وي هغه وایي وخاندي وایي داسې وخاندي وایي زما په سترګو ښکاري چې اینه کتې نه یې څنګه دا ستا سترګو کې دوربین دی اچولی که خوربین دی اچولی چې تا ولیده خو نشته دی دروغجنه ته دروغ وی دا د الله پیغمبر تاسو عمل مفسرین لیکلي چې هر پیغمبر د پیغمبرۍ نه مخکې ولی الله وي دا ولی دي او موسی اول العظم پیغمبر دی نو دی په اولیاو کې ولی اعظمو او دا حالت دی ولما ورد ماء مدین کله چې راغی موسی علیه السلام اوبو د مدین ته د مدین اوبو ته راغی د مولانا مودودي رحمت الله علیه د دې ارض القرآن چې په کومه ذکر قرآن نازل شوی د هغې یو ډېر لوی سفر یې کړی دی او ډېر لوی معلومات یې جمع کړي ارض القرآن په نوم باندې هغې وړوکی کتاب هم شته دی نو مولانا وایي چې دا تبوک نه سړی روان شي او عقبې ته ځي عقبې ته نو په لار کې دا ځای راځي هلته وایي وړه غوندې قصبه آباده ده او ما وایي دغه مقامي خلکو نه تپوس وکړو چې مدین په دې ځای پخوا آباد و او دا مدین اصل کې د حضرت ابراهیم علیه السلام زوی او د وینځې نه دا زوی د هغه شوی و نو د هغه نه دغلته دا قوم دغه شوی و پیدا شوی و دا د مدین او د هغې نه ښار برابر شوی و او دا مولانا وي چې ما دغلته بیا دا معلومات هم وکړو دغه ځای کې وایي داسې د سمودو طرز آبادۍ هم هلته شته او د هغې نه داسې یو میل کې چې مخکې لاړ شي نو هلته یو وران غوندې آبادي هم ده او د هغې سره دوه کویان هم دي او ما هغه مقامي باشندګانو نه تپوس وکړو ویې ویل چې یاره دې دوه کویانو کې یو کوی دی چې موږ ته دغسې مشرانو ویلي وو چې موسی علیه السلام هغه اوبه چې راایستلې وي نو هغه د دې کوی نه راایستلې وي نو کله چې موسی علیه السلام اوبو د مدین ته راله او د مفسرین لیکلي دغه اوبه د کوی وې کوی و وجدا علیه وی موندو په دې اوبو باندې امتن یو جماعت من الناس د خلقونه یسکون چې هغه خپل څاروي اوبه کوي اوښان دي او مختلف څاروي دي او د اوبه کوي یو ګڼه سازره په هغې باندې ووجد من دونهم او موندله حضرت موسی دې خواته د دې شپنکو نه امرأتین یو دوه زنانې وموندلې تزودانې هغې خپلې ګډې رامنې کولې دا ګډې د اوبو له ورځي نو دوی ورته چاپېره چوکې په لاس ولاړ دي نو نه یې پرېږدي د اوبه منې کوي اوبو ته یې نه پرېږدي او ډېر ساعت وشو قال فما خطبکما موسی علیه السلام دې دواړو زنانو ته وایي ستاسو مقصود څه دی او ستاسو کار څه دی چې تاسو دا ګډې دې اوبو ته نه راپرېږدئ قالتا هغه دواړه جینکۍ ورته وایي لا نسقي موږ خپلې ګډې نه خړوبو او نه اوبه کوو حتی یصدر الرعاء حتی چې دا شپنکي خپل مالونه او پر خپله دوی د دې کوی نه واپس شي نو بیا موږ خپلو ګډو له اوبه ورکوو او دا غټه بورقه وه او په دې باندې په دې کوی باندې به یو غټ ګټ هم اړو چې هغه تقریبا لسو کسانو به هغه ګټ اړو او دا بورقه به په لس کس رایستې کېده د هغې
دا طریقه وه د هغې بورکۍ چې داسې ګړګړی ساز کي او په هغې کې پړی دای کي نو ګړګړي باندې د پاسه پړی دا بورکه ښکته لاړه شي بیا چې کله ډکه شي نو به دا کس روان شي داسې ځي زمونږ د برنډې د هغه سره پورې دی رواني او بورکه دلته راخېږي به دلته ورته کسان ولاړ هغه بورکه راونیسي دا یو طریقه وه په دې طریقه به زمزم اوبه هم رایستې کېدلې نو دا نو دی مفسرین لیکلي دي چې دوی خو را بورکه نه شو رایستې خو دا دلته حوض خلکو ساز کړی و نو دی کې بیا هغه بورکه اړول او د خلکو مالونه به راته وسکلې به نه شي کمې اوبه پاتې شوې پسمانده باقي مانده اوبه چې دی نو هغه به دوی په خپلو ګوړو باندې بیا وسکلې نو کله به مړې هم شو کله به مړې هم نه شولې نو موږ هغې پورې خپل مال نه اوبه کوو چې څوک پورې دا شپنکي او واپس نشي ځکه چې موږ خو زنانه یو نو موږ د پردو سړو سره اختلاط دا موږ جایز نه ګڼو مناسب نه دی دا موږ دپاره چې موږ خپله ګډې دي د ګډو سره ګډې کو یو ځای اوبه کو او نه د دې سره موږ مزاحمت کولی شو او نه دې سره موږ مقابله کولی شو موږ خو زنانه یو خو ستاسو چې راځئ نو ولې ستاسو سرور نشته پلار هم نشته نو هغې ورته عذر پیش کوي یا دواړه جنکۍ و ابونا شیخ کبیر زمونږ پلار او باباجي چې دی هغه بوډا انتهایی دی د شیخ سره چې بوډا کېښودی شي د دې معنا انتهایی بوډایي شیخ هم بوډا ته ویلی کېږي خو کبیر چې ورسه کېښودی شي نو بیا معنا انتهایی ده دا زمونږ په دې درګۍ کې ورو د کویت وزارت تعلیم یو دغه راغلی یو نماینده ډېر متشرف سړی و نو زما شیخ صاحب دې ماله نوی کور راکړی خو ما راوله کډه نه وړی نو ما ته یې وویل چې دغه دی دا مېلمه خپل کور ته بوځئ کې پروګرام پوره دی دغه که نه دا غسل خانه هم پکې و او باتروم هم پکې و نو تاسو دا هلته بوځئ نو داسې جمي موسم نو ما هغه ته ویل زه له اوبه درته ودی کوم ما ته ویل چې لستو بشیخین کبیر هغه راته وایي وایي لستو بشیخین کبیر وایي زه ډېر بوډا نه یم وایي ډېر زیات بوډا نه یم دا کبیر ټکی پکې دې لپاره زمونږ پلار انتهایی بوډا دی چې هغه نه دا ګړې سرولی شي او نه دا مقاومت کولی شي چې دا کویه نه دا بورکړه وباسي او په ګړو باندې اوسکي نو معنا دا هغې مولانا وی مولانا مودودي وی په داسې یو مختصره جمله کې هغې دا عذر حضرت موسی ته پیش چې یو موسی علیه السلام دا ویل چې موږ داسې کورنۍ سره تعلق ساتو چې دا ستا خیال را نشي چې ګینیاره دا داسې کور دی چې سړي په کور کې ناست دي او ښځې چې کوم دی بار ګډې سره او ګډې اوبه کوي نه زمونږ داسې نه دی زمونږ رور نشته دی او پلار هم انتهایی بوډا دی د مجبورۍ په صورت کې موږ دا کار کوو او الضرورات تبیح المحظورات دی فسقا لهما حضرت موسی علیه السلام اوبه کړلې د دې دواړو دپاره هغه ګډې د دوی اګړې ولې اوبه کړې هغه بورکه کاڼې په ځان له په یو کس واړو او بیا یې هغه بورکه ځان له راویسته او په حوض کې واړوله او د دې او دعا یې وکړه او بس بیا ګړې رالي او ګړې ښې مړې شوې او روانې شوې په لارې یې شپنکونه مخکې رسېدلي دي د نور کله ټیم نه دا جنکۍ کور ته ډېرې مخکې لاړې شعیب علیه السلام ګډو مړو باندې ګوتې موتې والي هغې تشي هم ډېر ښه ډک وو ویل دا څنګه چل دی چې ګډې نن ښې دا مړي هم دي په اوبو باندې او تاسو ورونه په تلوار رالی نو لوڼو ورته دا کیسه وکړه ثم تولى الى الذل ای خو لاړې ثم تولى الى الذل بیا حضرت واوړې د هغه سوري د اونې ته هلته د کیکر اونه وه د دې کوی په غاړه باندې هغې خواته لاړه او هغه سوري ته کېناستو مسافر دی بې یار و مددګار دی وږی شوی هم دی انتهایی ستړی شوی هم دی د خپو نه دا لاندې پټي چې کوم دی د تلو دا پټي دی
ورزیدلی دي، د خپې هم کچه شوي دي، انتهایی تکلیف ته رسېدلی دی. په دې وخت کې خپل رب ته دعا کوي. فقال حضرت موسی وایي ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ای زما ربه انی زه یقینا زه چې لما انزلت هغه چې ته ما ته راکوي او راکوزوي الی ما ته من خیر د څه خیر نه فقیر زه ورته محتاج یم. که ته زما د ډوډۍ څه پروګرام کې د خوراک پروګرام کې زما سره دام دغه دی چې بالکل ناشنا ملک ته لاړه او د دیرې ځای یم به چې دا خیال هم دی چې په کوم ځای کې به دیره کېږم، نو زما لپاره د ټولو خبرو ضرورت دی چې ما ته دیره میلاو شي او ما ته خوراک سکاک میلاو شي. دعا یې وکړه، به دعا الله تعالی قبوله کړه. جنکۍ چې کور ته لاړې هلته یې پلار ته ټوله کیسه وکړه چې داسې یو نیک صالح بنده دی چې هغه زمونږ د حالت ته وکتل، نو دا بورقې واخیسته او هغې په خپله راویسته او زمونږ دا ګړی چې کوم دی دا مړې کړې. بعضې مفسرین دا هم لیکلي چې هغه شپنکیانو ته یې وویل چې ما ته پرېږدئ دا دغه هغې نه دغه بورقه واخیسته او دوی ته چې ګړې راولئ او مخکې ایسته دا ګړې ولې اوبه کړلې. نو چې دا کیسې هلته پلار ته وکړه نو پلار هغې یوې جینۍ ته وویلې کومه چې پکې مشره وه، یو تا کبرا و یو بل ته صغرا، نومونه یې هم شته د په کتابونو کې. دا هغې ته چې ته لاړه شه ورته ووایه چې زما پلار دې غواړي چې راشه. فجاءته احداهما پس رالله موسی علیه السلام ته یو د دې دواړو جینکو نه تمشي علی استحیاء را روانه وه په حیا باندې، داسې لکه حرې ښځې او پاک دامنې ښځې چې څنګه په حیا کې ګرځي داسې په حیا باندې را روانه وه. دا خپل لستوڼی د خپل مخ ته نیولی و او دا خپل مخ یې په دې لستوڼي باندې پټ کړی و او دا چلې کړی و چې ځمکه ورته ښکاري او را روانه ده او راله. قالت دې جنۍ ویل چې ان ابي یدعوکه زما پلار دې غواړي. داسې نه وایي چې راځه، ځکه دې کې نورو خبرې سازېدی شي چې جنۍ ما ته څنګه وایي چې راځه، وایي زما پلار دې غواړي، زما باباجي دې غواړي، ستا کیسه ورته مونږ وکړه او د څه لپاره دې غواړي لیجزیکه اجر ما سقیت لنا، چې بدله درکړي تا ته د هغې چې تا مونږ دپاره ګډې اوبه کړي دي، تا مونږ دپاره ګډې اوبه کړي دي د هغې اجر تا ته درکړي، د دې دپاره ته راشه. نو مفسرینو په دې لیکلي کړي دي چې د مؤمنانو ښځو جامه به دایي چې هغه به خپل مخ اجانبو ته نه ښکاره کوي. داسې مفتیان هم پیدا شوي په دې عربو کې، داسې آزاد خیالي غوندې مفتیان چې هغوی وایي د مخ پرده نشته. مولانا مودودي رحمت الله علیه په دې باندې مستقل کتاب لیکلی، دا کتاب تاسو ټول له کتو لازم دی. ای کتاب ته په عربی کې ترجمه چې شوی حجاب ورته وایي او خپل نوم د هغې پرده ده، پرده د کتاب نوم پرده ده. مونږ کومې جنکو ته چې مونږ د دورې حدیث کوو نو یو کال هغه ټولو دپاره ما په خپله پیسو باندې ما پرده اخیستې وه، کتاب مې ورته واخیسته په ټولو مې تقسیم کړه. دا بهترین کتاب دی او دا قابل دید کتاب دی، کتل غواړي. مولانا پای کې ثابته کړي چې مخ اوم عورت دی او دا زمونږ د ادبو دا کتابونه مونږ وایو مقامات ورته وایي یو کتاب دی. نو پای کې دا لیکلي دي چې وبذل الهوا طموح العین، وایي د دې عشق تخم چې دی تخم هغه وایي د سترګو کتل دي، چې ته مخ پټ نه کړې نو ښځه کې خو ښایسته ځای دا مخ دی او ته ورته مخ مه پټوه. د دې وجې نه تاسو چې کله عمرې له لاړ شئ یا حج له لاړ شئ د مختلفو ملکونو ښځې به راځي، بس د سر نه نوکو پورې به پټئ خو مخ پې ښکارئ. دا هغه نوي مفتیانو د فتوې په ځای کې هغوی مخ نه پټئ، مخ به یې دغسې ښکارئ.
نو مخ پټول دا ضروري دي. مولانا دا ثابته کړې په دلایلو باندې او دا مفسرین هم په دې باندې لیکل کړي دي چې مخ دا عورت دی، دا به ښځه پټوي. نو دلته دا تمشي علی استحیا لاندې مفسرین لیکلي چې دا خپل لستوڼی پخوا غټ لستوڼي به دا کول، دا یې داسې کړی دی، داسې راروانوي، دا مخ یې پرې پټ کړی دی، لاندې ځمکې ته چې ګوري نو ځمکه ورته ښکاري او لار په هغې باندې معلوموي. دا دې ځای پورې دا واقعه وشوه. انشاءالله بیا چې کله کور ته ورسېده نو حضرت یو پاتې شو. ښه نو کوم ځای پاتې شو تاسو ووایه؟ نو خو دغه دی که نه. نو فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. او دا پاتې دی فلما جاءه کله چې حضرت موسی علیه السلام شعیب علیه السلام ته راغی، دا هم یو اختلافي مسله ده چې آیا دا شعیب علیه السلام دی او که شعیب علیه السلام په نسل کې یا په ملګرو کې امتیانو کې څوک نیک صالح دی، دا هم یو خبره ده. خو عام مفسرین دا دي، مولانا شبیر احمد عثماني په خپل فواید کې لیکلي دي چې مشهور روایت دا دی چې دا الله هغه پیغمبر دی شعیب علیه السلام. او مولانا مودودي دا لیکلي دي چې د هغه خو ډېر لوی شخصیت دی، قرآن هغې ته دلته نه اشارتن او نه دلالتن نه هېڅ قسم نغه نه دی کړی چې ګینې دا هغه پیغمبر دی حضرت شعیب علیه السلام. و بهرحال د اکثرو مفسرین دا رای ده چې دا شعیب علیه السلام دی. بس وقص علیه القصص او بیان کړه هغه ته د خپله قصه، ټوله ماجرا یې ورته وویله چې زه ولې رالم او ولې ماته دا حالت ساز شو او ملک پرېښودل ساز شو، دا ټوله کیسې ورته مخې ته وکړه. په دې ځای باندې چې یهودو په خپلو کتابونو کې کوم خرافات لیکلي، خپل خرافات، په هغه خرافاتو کې یو دام دی مولانا لیکلي، تاسو دا تفیف القرآن ګورئ، د دنیا علم پکې پروت دی. هغه دا لیکلي دي چې دا و چې دا دغه چې و دا شعیب د یهود یو کتاب دی تلمود ورته وایي، په هغې حواله ورکړی چې هغې کې دا خبره لیکلې ده چې دا چې کله د شعیب خواته راغی او هغه ته یې قصه وکړه، وایي هغه وویل چې او دا خو هغه وړوکی چې کوم فرعون د هغه دپاره د هغه د وجلو دپاره د دنیا واړه وجلي د بني اسرائیل، دا خو هماغه هلک دی. او دا اوس فرعون ته که ما حواله کړو لوی انعامات به ماته میلاو شي، لوی انعامات. او وایي دا یې بیا په جیل کې واچوه، موسی علیه السلام په جیل کې واچوه او 10 کاله وایي دی په جیل کې پروت. او د هغه رامشره لور چې وه وایي هغې ورسره تعلقات قایم کړي او هغه به وله ورتله او ډوډۍ به وله وړله، اوبه به یې وله وړلې. او 10 کاله بعد یې هغه پلار ته وویلې چې ته ورشه تا هغه کوم سړی را کړی تا خو د مرګ او د ژوند تپوس هم ونه کړو، او خو هغه دی اوس هم ژوندی دی. وایي چې راته یې رښتیا ژوندی و. وایي دا مولانا وایي چې دا داسې پلید قوم دی یهوده چې هغه خپل لوی پیغمبر هم نه دی ماف کړی. ویا به ورسره په جیل کې میلاوېدل، مل میلاپ به یې وایي کو. یعنې دومره بدقسمته قوم دی یهودیان چې خپل پیغمبر هم نه دی ماف کړی. حالانکه دا د ټول دروغ دي. نو د هغې دا کتابونه چې دي دا د دروغو دغه دي، او هغه مستشرقین هغې ته ناست دي او خورۍ په دې دنیا کې دا بکواسونه دا په دې دنیا کې خورۍ هغوی لګیا دي. نو وقص علیه القصص دی موسی علیه السلام بیان وکړو د خپلې قصې، او دا هغه آیت دی او دا هغه ټکی دی چې دې صورت ته دې ځینې نوم راګیستی شوی دی، سوره قصص ورته چې وایي، دا د دې آیات ته وجې ده. قال شعیب علیه السلام ورته وایي لا تخف، مه یریږه، نجوت من القوم الظالمین، را خلاص شوې ته د قوم ظالم نه. ته اوس قرآن وایي که نه، چې هغه ورته وایي
چې هیڅ یره مه کوه د ظالم قوم نه راخلاص شو او دوی پکې څه بکواس زوتی نو قرآن د هغې دا ټولې منګړتې قصې او واقعاتو باندې قرآن ضربکاري کړې ده دا یې وهلي دي دا خبرې چې د ظالم قوم نه رالي ځکه چې مدین د فرعون د حکومت د دسترس نه بار دی دا د هغه په حکومت کې شامل نه دی د هغه دلته څه وس نه رسېږي دې ځای کې انشاءالله بیا به مخکې وایو دا دې کې یو څو خبرو ته اشاره راله یو وجوب حسن ظن بالله په الله باندې به ښه امید همیشه ښه ګمان کې بس حدیث کې هم دا راځي چې حدیث قدسی دی د حافظ ابن کثیر ذکر کړی دی چې الله وی انا علی ظن عبدی بی زه د بنده په ګمان باندې څنګه چې په ما ګماني که په ما دا ګماني زه ښه ساتم یو ښه بیا ساتم که په ما ګماني چې الله ما ښه نه ساتي یو ښې نه ساتم څنګه چې په ما ګمان دی هغسې به دی ساتم نو وجوب حسن الظن بالله لازمه ده چې په الله باندې ډېر ښایسته ښایسته ګمانونه سړی کوي وقوت الرجاء فی او د الله په باره کې پوره امید والتوکل علیه او په الله باندې پوره ځان سپارم په هره خبره کې په الله باندې توکل پکار دی دا زمونږ دا دغه چې دا سار کې زمونږ چیف آف سټاف او دا دغه وویلو دا قرآن تلاوت وکړو او بیا یې دا دغه خپل دغه ټول راوغوښتل دا پایلټان او پایلټانو باقاعده تلاوت وکړو بیا چې کوم دی نو هغې دغه ولیکل خپل او یو قسم له د فدایانو په شکل باندې خپلو جهازونو ته وختل او د الله په پوره توکل سره ټول هندوستان کې وګرځېدل 3 ګنټې وګرځېدل او 40 جهازونه او روغ جوړ صحیح سلامت دونه فرق رانغی او ټول خدای پاک دا غیبي امداد و څوک څه وایي او څوک څه وایي دا هېڅ نه دي دا د الله هغه تعاون او امداد دی چې په بدر کې 313 کسانو له په 1000 کسانو باندې ورکړی و هغه هم یو په د یو په لسه نه زیات او هندوان هم زمونږ د هندوانو په نسبت باندې یو په لسه د هغوی قوت زمونږ نه زیات دی خو د هغې سره قوت ایماني نشته او زمونږ دا کمزوری ایمان دی خو بیا هم ایمان دی نو الله موږ له د هغې په مقابله کې کامیابي راکړه باب فضل الحیا و شرف المؤمنات په دې آیاتونو کې دا هم راله چې حیا ډېر لوی شی دی حیا ډېر لوی شی دی الحیاء نصف الایمان حدیث کې راځي حیا نیم ایمان دی وشرف المؤمنات اللائي يتعففن عن الاختلاط بالرجال او په دې آیاتونو کې دا هم راله چې شریف زنانه چې دي هغه د سړو سره اختلاط نه قبلوي دا زمونږ دا مسلمانان دونه بې غیرته شوي دي چې په دې بعضو کالجونو کې دا مخلوط تعلیم دی د مخلوط تعلیم باندې پوهېږئ په یو بینچ باندې یو پردی نوجوان هلک او پردی نوجوان جنۍ به په یو بینچ کینی یو بل ته به ډرم وایي اورې او د دې به پلار وي او دې به رور وي او دې به قوم او قبیله وي او دا څه لپاره کوي چې دا سبا له 2 پیسې وګټي نو کو دا د حیا نه پې دا ټول قوم خلاص شي خیر پې خو پیسې ګټو په حیا زموږ څه کار دی او په ایمان زمونږ څه کار دی د دې نه لویه بېایماني بله نشته لویه بېایماني دا مخلوط تعلیم ویتعففن عن الاختلاط بالرجال چې هغې ځان ساتي د سړو د ګډوډوالي نه او دلته یې په یو دغه باندې کښېني بیان مروت موسی فی سقیه للامرأتین جوانمردي د موسی علیه السلام په اوبه کولو د دې 2 زنانو دپاره چې دا مسکینانې او ضعیف
ضعیفان ولاړې دي او دلته خلک راګیارې خپل مال اوبه کوي او د دوی وس نه رسېده که څه ورته ګوري او خپلو ګړو ته چوکۍ نیولي دي او یې رامنې کوي او غځي او دوی بیا رامنې کوي. نو حضرت موسی علیه السلام پیغمبران داسې د زړه په لحاظ سره انتهایي رحم دل خلک دي، ډېر لویه رحمدلي راله چې دا څومره زیاتېرې ده. فضل الدعاء وسؤال الله ما للعبد في حاجة له. او په دې آیاتونو کې دا هم راله چې د الله نه دعا کول او د الله نه سوال کول یو ډېر غوره عمل دی او سوال د الله نه چې د بنده څه ضرورت یې هغه دې ته کوي. حدیث کې راځي وایي که د سپلۍ دا چڼیا دې وشلېدله که نه د سپلۍ دا وندنې دا هم د الله نه غواړه. وإذا سألت فاسأل الله. او پنځمه ده ستر الوجه عن الاجانب سنة المؤمنات. پټول د مخه د پردو سړو نه دا د مؤمنانو ښځو سنت او طریقه ده من عهد قدیم د تیر تاریخ نه. وليس كما يقول المبتلون هو عادة جاهلیه. دا سنری څنګه چې باطل پرس وایي چې دا د جاهلیت د زمانې خبره چې مخ په پټې. وبینما شعیب نو فبنتها شعیب نشأتا فی دار النبوة والطهر والعفاف. او دا حضرت شعیب علیہ السلام دواړه لونه دا د پیغمبرۍ په کور کې پیدا شوي، د طهارت او د پاکیزګۍ په کور کې وي، دا د عفاف او د بچاو په کور کې وي. او وغطت احداهما وجهها عن موسی حیاء وتقوى. هغه یو جنۍ را روانه ده او د موسی علیه السلام نه مخ پټ کړی دی او پلار را لېږلې ده او هغه ته وایي زما پلار دې غواړي راشه. دا قرآن په ګڼو دې آیاتونو کې ګڼو خبرو ته زمونږ او ستاسو توجه را واړوله. الله دې مونږ او تاسو په قرآن پوه کړي، څنګه چې د قرآن د پوهې حق دی هغه دې مونږ او تاسو له الله راکړي او دې سره سره دې الله مونږ له پرې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام دی الله په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راوړي. دې له څوک کار کوي الله دې کامیاب کړي او څوک چې مخالفت کوي الله دې ورته هدایت وکړي او بد قسمت الله دې تباه کړي. الله دې زموږ ټول نه راضي شي، مشکلات د دنیا او د آخرت دې الله زموږ حل کړي، خاتمه دې الله زموږ په ایمان کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه